بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، منګه دا ځنګلي ځناورو د زمري قصه د مصنوي د دفتر اول نه شروع کړې وه او زمونږ درس دیجی تر رسیدلی و. نور حق را نیست ضد در وجود، تا بزد او را توان پیدا نمود. لا جرم ابصارنا لا تدرکه وهو یدرک بین تو از موسی و کوه. نننې سبق د دې ځای نه شروع کیږي. مولانا څه وخت د پاره د قصې نه بهر شوی دی او بیا به قصې ته رجوع کوي. نننې سبق دې ځای نه شروع کیږي. صورت از مانا چو شعر از بیشدان، صورت از مانا چو شیر از بیشدان، یا چو آواز و سخن زنده شدان. این سخن آواز از اندیشه خواست، تو ندانی بحر اندیشه کجاست. لیک چون موج سخن دیده لطیف، بحر اندانی که هم باشد شریف. چون ز دانش موج اندیشه بتاخت، از سخن و آواز او صورت بساخت. از سخن صورت بزاد و باز مرد، موج خود را باز اندر بحر برد. صورت از بی صورتی آمد برون، باز شد که نا الیه راجعون. دا دغه حکایت یو لیسمه حصہ ده. نن مولانا یو مثال ورکي د دې اشعارو کې د یو مثال په ضمن کې د عالم معانی او د عالم صور، چې عالم معانی یا معنا اصل او قوي شیز دی، بنیاد دی، او عالم صور یعنی صورت چې دی دا فرع دی، دا کمزور دی. نو د دې مثال ورکي. صورت از معنا چو شعر از بیشدان، وی صورت د معنی نه د معنی په اعتبار سره داسې وګڼه لکه زمری او داغه ځنګل. بیشه ځنګل ته وی، یا د سین هغه غاړه چې په هغې کې زمري اوسیږي، هغې کې غارونه او داسې لوړې جوړې او ځنګلي ونې وغیره، نو دې ته بیشه وی، د ځنګل په معنا راځي. نو یې ګوره دا ځنګل دغه غاړې د سین غاړې دا وی پایدار وي همیشه، او زمري څه وخت د پورې ژوندي مړ شي بل زمری به پیدا شي، نور پیدا کیږي، خو دغه ځنګل وي، دغه له بقا حاصله ده. دا عارضي د زمري او ځنګل همیشه وي. یا چو آوازو سخن زنده شدن، یا مثلا بل مثال لکه آواز او سوچ او ذهن خیال. دا آواز عارضي چیز دی، خبره راشي او پناه شي، خو اندیشه او خیال دایمي دی، هغه همیشه وي. دا صورت او معنا د دې دغه شیخ سعدی رحمت الله علیه هم کړو. هغه اگر هوشمند بمانا گرای پا بوستان کې که ما نازی صورت بماند بجای. وی کتا قلمند نو معنی ته گرایو ته، معنویت ته، ولی چې معنا د ظاهری صورت نه دا پایدار پاتې کیږي. اوس معنا څه ته وی او صورت څه ته وی؟ نو سادی صاحب په دویم شعر کې بیا دا په خپله تشریح کړې ده. کسیرا جود و تقوا نبود، بصورت درش هیچ معنا نبود. سادی صاحب وی پچا کې چې جود، سخاوت، تقوا دا سیزونه نوي، د په صورت کې هیڅ معنی نشته. بل مثال داسې دی، مثال یو سړی دی یا یو ښځه ده، ته د هغې سره نکاح کول غواړې. یو ښځه ده چې ظاهري د صورت و معنی لږ وضاحت کومه، ظاهره کې ډېره ښایسته ده او ښکلې ده او باډي هر څه برابر دي، متوازن ښځه ده، خو هیڅ معنی پکې نشته، نه پکې عقل شته، نه پکې
تقوا شته، نه پکې پرهیز شته، نه پکې جود و سخاوت شته. بله ښځه دا ظاهر یې دومره ښکلی نه دی، چیته پیته ده یا دغه ده، خو ډېر منځ کې کمال دی. تکه توره ده خو منځ کې قابلیت دی پکې، عقل دی پکې، تقوا ده پکې، اخلاق دی پکې. نو سادی وی چې معنویت ته ګرایش وکړه، په دې ظاهر پسې مه ځه چې ښکلی ده چې منځ کې پکې څه معنی نشته، ولې چې دا معنویت پایدار سیز دی. داسې د انسان ظاهري چمک دمک دا پایدار نه دی، دا عریضي دی. کم سړي کې چې معنا وي هغه پایدار دی، هغه په عملنامه کې تر قیامته پاتې شي، د ښه اخلاق، د سخاوت، د ښه صفات. نو دا مې د معنا او د صورت. خو مولانا رومي په بل شکل تشریح کوي چې هغه وی مثال دام لکه معنویت پایدار سیز دی، اصل شیز، او صورت چې دی د عارضی شی دی. د आवाज د خبرې فکر یو که چې دا مثلا د خیال نه وځي، आवाज او خبره، دا خبره ختم شي، خو خیال او سوچ هغه پایدار، هغه سنټر او مرکز دی د خبرو. این سخن آواز از اندیشه خواست، تو ندانی بحر اندیشه کجاست. وی دا خبر او آواز چې دی دا د خیال او سوچ نه راوچتیږي، د دې معدن دغه دی. ته نه پوهېږي چې دا سمندر د سوچ او فکر او د خیال چرته دی، هغه کم ځای دی، دا تا ته پته نشته. لیک چون موجه سخن دیده لطیف، بحر اندانی کی باشد هم شریف. لیکن کله چې تا دا خبرو موج او چفه لطیف او پاکیزه ولیده، یو سړي نه ښې خبرې دغه کېږي، نو ته پوهېږي چې دا چې کوم ځای نه دا خبرې راوچتې شوي دي، د دې دغه بحر او معدن هم څه دی، شاندار دی، شریف او ښایسته او ښکلی دی، د ده سوچ او خیالات ټیک دی، دا خبرو نه پته لګي. چون ز دانش موجی اندیشه بتاخ، از سخن آوازی او صورت بساخ. هر کله چې د عقل نه، دانش نه مراد عقل دی، اچپه د سوچ بتاخ، تاختن یعنی ټوپونه وال را بهر شو، نو دا خیال نه چې د دې د صورت او شکل، هغه یو سوچ دی، د دې نه صورت جوړ شو، شکل جوړ شو، د خبرو په شکل کې ستا خیال بهر ته رووته. از سخن صورت بزاد و باز مرد، د دې خبرو نه یو صورت پیدا شو او بیا مړ شو، ختم شو. موج خود را باز اندر بحر برد. دا د چپې سره تشبیه کو، د عقل نه چې دا کومې خبرې رووتې، ګوره چپه راوچت شي او بیا سمندر کې غیب شي، داسې دا خبرې د عقل نه راوچت شي، د سوچ و خیال نه، بیا هلته رجوع کی. صورت از بی صورت آمد برون، باز شد که نا الیه راجعون. دا صورت یعنی دا محسوس شی چې ظاهر شکل دی، کلام دی، دا د بی صورت نه بهر شو، د عقل نه، داګه خو ظاهری شکل نشته. باز شود بیا دوباره واپس شو، ولی چې هر شی خپل اصل ته رجوع کوي. هغه چې وای انا لله، منګ الله تعالی لره یو، و انا الیه راجعون، او دې خدای ته به رجوع کو. یعنی هر شیز خپل مبدا ته څه کوي، رجوع کوي، هر شیز خپل اصل ته څه کوي، رجوع کوي. پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتیس، مصطفی فرمود دنیا ساعتیس. پس تعالی را هر ټیمه مرگ او واپسی ده، رجعت دوباره ژوندون ته وي، یو قسمه تا ته هر وخت نوې نوې ژوند ملاویږي. او پیغمبر علیہ السلام فرمایلی دی چې دنیا یو ساعت دی، یو لحظه، یو غړی دا، لږ وخت دی. الدنیا ساعت لیست فیها راحت. فکر ما تیریس، گویا کې فکر ما تیریس از هو در هوا، زمونږ فکر دا یو غش دی، هو د الله تعالی د طرف نه، په هوا کې زمونږ دا تصور او خیال چې دی، در هوا کا کای پای هدایت تا خدا. هوا کې دا کله غشي چې هوا تولی واپس را غورځېږي، هلته کې ودرېدې نشي، پاتې کېدې نشي، او خدای ته واپس رجوع کوي. د الله تعالی د طرف نه زمونږ د خیات او تصورات راغلي دي، او هغه ته واپس رجوع کوي، هغه ته محفوظ کېږي، هغه سره هر نفس نومه شود دنیا و ما، بے خبر از نو شدن اندر بقا. هر نفس، هر ساعت کې د دنیا
او منګه زمنګ ژوند نوي کیږي، خو منګه په ژوند کې د دې نوي کېدو نه بې خبره یو، یعنی زمنګ سمجھ کې نه راځي چې دا هر څه نوې نوې ژوند منګ ته ملاویږي. مثلا عمر همچون جوی نو نو میرسد، مستمر مینو نماید در جسد. عمر لکه د لختي اوبه چې را رواني یو نیر کې نوې نوې را رسیږي، خو مستمر ښکاري، لګاتار، همیشه، دایم. په جسد کې په ظاهر کې هغه څه ښکاري، هغه په وجود کې لګاتار ښکاري. الان کې دا اوبه چې اول راشي هغه تیری شي بیا نور راځي، نو دا سړی ته پته نه لګي. عمر همچون جوی جوی نو نو میرسد، مستمر می نماید در جسد. این آن زی تیزی مستمر شکل آمدست، چون شرر کشتیز جنبانه بدست. وی دا د تیزی د وجه لگاتار کاری دا عمر، چون شرر کشتیز جنبانه بدست، لکه یو شرر سکروټه یا انګار چې تیز جنبانیدن خوځولو ته وي، چې په لاس کې تاوي. یو لرګی دی، یو سره سوی دی، اور دی پکې او تی داسې تاوي. خلک وایي چې دا ټول اور دی، حالان کې اور دغه لږه حصه کې دی او نور تیز تاوی په کمال سره یو دایرې په شکل کې ټول اور ښکاري چې تیز تاوهی. نو شاخ آتش ار به جنبانه بساز، در نظر آتش نماید بس دراز. وی دا اور څانګه کمی څانګې یا لختې ته تا اور ورته کړی دی او هغه بساز په نظم و ترتیب په یو طریقه یو نواخت عمودي یا افقي شکل کې تاوهی، نو څه چلو شي؟ په نظر کې اوږد شان اور ښکاري، حالان کې دا اور اوږد نه دی، دا د لختې په سر کې اور دی، خو لیکن تا ته ټول اور ښکاري. نو دقسې دا ستا عمر دی، دا مسلسل را روان دی او الله تعالی په یو یو سا کې نوې ژوند درکوي، خو تا ته پته نه لګي څنګه چې دا اور تاویږي مستمر. حالان کې دا په لږ ځای کې دی. یو مثال یې ورکړه: این درازی مدت است تیزی سن، می نماید سرعت انگیزی سن. دا موده اوږدوالی د بقا چې دی د ژوند، دا د دې صنعت د تیزی د وجې نه تا ته داسې ښکاري، ته پې نه پوهېږې، تا ته نوې نوې ژوند میلاویږي. می نماید سرعت انگیزی سن. تیزی سن د سرعت انگیزی سن بدل دی د تیزی سن انا یو شی دی، یعنی دا تا ته ظاهره کیږي د الله تعالی ایجاد تا ته داسې سرعت انگیزی دغه ښکاره کوي. سرعت انگیزی یا تیزی دا یو شی دی. په سرعت سره روچتیږي دا اور، انگیختنه ظاهره کېدو ته وایي دلته. طالبی این سر اگر علامه ایست، نک حسام الدین کې سامی نامه ایست. د دې راز طالب که څوک علامه دی او طلب کوونکی دی چې په دې اسرارو د ژوند په حقیقت باندې پوه شي، هغه اوس حسام الدین دی چې هغه یو متبرک کتاب دی. سامی عالی و اعلی ته وایي، نامه کتاب ته وایي، یا هغه عملنامه چې په هغې کې ګناه نه وي درج شوي او ټولې نیکۍ در نیکۍ وي، دې ته سامی نامه وایه. مطلب دلته کې د بیا د ضیاء الحق حسام الدین چې د خاص مرید او بیا د خلیفه او دا مثنوي داغه په خواهش سره لیکل شوی دا، او دا مولانا رومي ته ډیر زیات ګران و. نو دل ځای په ځای په مثنوي شریف کې د حسام الدین ذکر او تذکره کوي، نو دلته پکې بیا هغه ته اشاره وکړه: وصفی او از شرح مستغنی بود، رو حکایت گو که بیگا می شود. داغه صفت د شرح نه بے نیاز دی، شرح ته ضرورت نشته، ایو مجسم صفت ته. رو حکایت گو که بیگا می شود. رو زا اوس قصه وایا، گو یعنی بگو،
کې بیګه می شود بې وخته کیږي، ټایم ناوخته کیږي. کیسه دې شروع کړې وه هغه بیا شروع کا. اوس کیسې ته واپس رجوع کوي. رسیدن خرگوش به شیر و خشم شیر بروی. رسیدل د سوی زمری ته او غوسه کېدل د زمری په هغې باندې. دا منګه مخکې ویلو چې په نمبر به ځنګلي ځناورو زمري ته هغه سره معاهده کړې وه او یو یو به ورلېږلو. نو د سوی نمبر راغی، نو سوی ځان سره ذهن کې یو منصوبه تیاره کړه او لیټ شوه. نو چې ورغه نو زمری غوسه دی. نو دیجی نه کیسه بیا شروع کړه ده. شیر اندر آتش و در خشم و شور دید کان خرگوش می آید زدور. زمری د غصې په شور او اور کې ډیر زیات غصه او اور یې اغشتی وسم. دید ویلی ده کان خرگوش می آید زدور چې هغه سویا د لرې نه راځي را روانه ده. می دود بې دهشت و گستاخ و خشمگین و تند و تیز و تر شروع. می دود منډې وی، د ویدن منډوالو ته وی، رات منډې وی بې دهشته بې خوفه و گستاخ په بې شرمۍ او زړورتوب سره. خشمگین حالان کې غوسناکه ده او تند او تیز او تر شروع. مخ یې تریو کړی، ځان یې خفه کړی دی د مکر نه. ولې داسې ځان دغه کړی دی او په زړورتوب را روانه ده؟ ولې چا کې چې غلا وي هغه زړور نشي میدان ته ورتلی، چاله نشي ورتلی. او چې ملامت وي او چې ملامت نی نو هغه زړور ځي. نو دی دا پاټو کس شکسته آمدن تهمت بود وز دلیری رفع هر ریبت بود. ولې دی چې په شکست په انکسار سره په راتلو کې دا سوي دا انسان باندې تهمت لګېدی شي، چېرې هغه اعتراض پې راځي چې څه مسله یي. وز دلیری رفع هر ریبت بود. او د دلاورتوب او زړورتوب نه د هر شک و تهمت دفع وي. یو سړی چا لځي او زړور ورشي بې ګناهي غل ني نو هغه زړور ځان شو کوي. او چې څه غلا غلطي پکې ګناه پکې نو هغه زړور نه ورځي، داسې ملامته کیږي. چون رسیدو پیش تر نزدیک صف. کله چې دا سویا زمری ته ورنږدې شوه، صف نه مراد داغه دربار او داغه ځای. بانگ برزد شیر هان ای ناخلف. بانگ چغه پی وواله زمری، هان خبردار، ای ناخلفه، ای نااهله. من کی پیلان رازی هم بدرید ام، من کی گوش شیر نر مالید ام. ما چې اتیان شلولی دی په منځ، پیلان په یو نسخه کې گاوان راغلی، ما کې گاوان رازی هم بدرید ام، ما چې غواګانې سری کړي او شلولی دوزې کړي دي. من کې گوش شیر نر مالیدم، ما چې د نر زمری غوږ تاو کړی دی، زمری مې دغه کړي دي. نیم خرگوشی که باشد کو چنین، امر ما را افگند او بر زمین. دا ناقص خرگوش بس سوي چې هغه دارنګې زما امر غورځوي، افگند غورځوي بر زمین په ځمکه. زما اډر یې دا غورځولو چې په کار دی چې ما ته په وخت دا ته را رسېدلی وي. زما د خوراک دپاره ته ولې لیټ شوې؟ ترک خواب و غفلت خرگوش کن، غره این شیر ای خرگوش کن. دا خواب خرگوش دا مشهور دی، یو ضرب المثل دی چې اکثر دا سویا اکثر دا چې ناسته مودې سترګې پټې کړي خواب خرگوش. نو زمری ورته وی چې دا خواب خرگوش پرېږده او غفلت د خرگوش پرېږده. یا دا چې د خرگوش غفلت چې سویا په غفلت کی او خواب خرگوش کی دا پرېږده وسه. یا داسې دی چې ترک خواب غفلت خرگوش کن، دا هم صحیح دی. او که داسې وی ترک خواب و غفلت خرگوش کن، یعنی خوب او غفلت دواړه پرېږده. غره این شیر ای خرگوش کن، او غرار د دې زمری ای خره. دلته خر به د گوش نه جدا وي، غوږ ونیسه، دې ته غوږ ونیسه. ای خر گوش کن، غوږ ورته ونیسه. اول کې خرگوش مرکب یو لفظ شو، خرگوش سویا، په دې کې ای خر ای خره گوش کن، غوږ ونیسه. اوس د خپله سزا ووینه، سزا ته دې غوږ ونیسه. عذر گفتن خرگوش به شیر و لابه کردن مر شیر را.
عذر ویل دا سوی زمری ته او زاری کولو. لابا التماس او زاری ته وی او خوشامند ته وی. مرشیره خازمری ته سوی وی زمری ته زاری شروع کړه چې زما یو عذر دی وغې ته غوږ ونیسه. گفت خرگوش الامان عذریم هست گرد حد افی خداوندیت دست. سوی ورته ویلې چې زه امان غواړم، اوله د سره امان غواړم، خو زما یو عذر شته. که چېرې د مالکانه عفو زما لاسونی شي، لاس ما ته راکړي، یعنی ما معاف کې. باز گویم چون تو دستوری ده، زه به کلا واضح ووایم که ته اجازت راکې. تو خداوندې، ته مالک و شاهی او پادشاهی و من رهی، زه یو غلام یم، ستا نوکر یم. گفت چی عذر ای قصور ابلهان، این زمان آینده در پیش شهان. سوی ورته ویل څه عذر دی؟ ای کمترینه د قمقلانو، قصورو د یو کار نه ودرېدل، کار نه کولو، هغې کې کوتاهي کولو، دې ته قصور وی. یا یو کار تا نه پاتې شي د عجز و کمزورتیا په وجه. خو دلته ته مراد یعنی کمترین دا قمقلانو، ابله بیعقل ته وی. این زمان آینده در پیش شهان، په دې ټیم کې پادشاهانو مخې ته راځي، دربار ته راځي. مرغ بې وقته سرت باید برید. زمری سوی ته وی چې ته بې وخته مارغه وی، مارغه چې کم چرګ چې بې وخته بانګونه وی خلک یې حلالوي، ستا سر پرې کول پکار دي. په هغې به پخوا خلکو بدپالي نیوله چې بې ټیمه به کم بانګونه ویل نو هغه به یې حلالولو. نو زمری ورته وی چې ته بې ټیمه بانګونو والا مارغه یې، چرګې سر دې پرې کول پکار دي. عذر احمقرانه مې باید شنید، او د احمق د قمقل عذر اورېدل نه دي پکار. عذر احمق بدتر از جرمش بود، د احمق عذر د قمقل دا د هغه د جرم نه بدتر وي. عذر نادان زهر هر دانش بود، د نادان عذر چې دی دا د هر عقل لپاره زهر وي. د قمقل دا عذر هم سړی خفه کوي. دا د عذر گناه بدتر از گناه مصداق وي. عذرتای خرگوش از دانش تهی، من خرگوشم که در گوشم نهی. عذرتای خرگوش، ای سوی ستا عذر د عقل نه خالی دی، تش دی. من خرگوشم که در گوشم نه، زه د خر غوږ نه یم، یا چې زما په غوږ کې دی د خپل عذر زما غوږونو ته رورسوي. من نه خرگوشم، زه نه د خر غوږ یم. خر بدنام دی چې دا داسې قمقل او څه نه اوري، غوږونه په ځان راچولي. گفت سوی ورته وی، گفت ای شاه، ای پادشاه، ناکسی را کس شمار، زه ناکس یم خو ما په کس وشماره. عذر استمدیده را گوشتر، د ستمدیده، استمدیده یعنی ستمدیده، د مظلوم چې ظلم یې لیدلی، د مظلوم عذر دې ته غوږ ونیسه، په ما څه زیاتې شوی دی. خاص از بهر زکات جاه خود، گمرهی را تو مران از رای خود. خاص د زکات د خپل جاه و مرتبه په زکات کې یو گمراه مشړه د خپل در نه، د خپل لار نه. زما خبرې ته غوږ ونیسه، زما یو عذر دی. بهر کو آبی بهر جو می دهد، هر خسی را بر سرورو می نهد. وی سمندر تو ګوره چې هر لختی او نیر ته اوبه ورکې جدا کیږي، خو بیا هم څومره لوی د سمندر چې نیرونو ته اوبه ورکوي، خو که خس و خاشاک د سمندر په سر نو په سر او په مخ ایښي، هغه هم برداشت کوي او په سینې اوچت پروتي. ما هم داسې قیاس کړه، ته خو سمندر نو هر خس په سر او مخ باندې ږدي سمندر، څومره غټه سینې ده. کم نخواهد گشت دریا زین کرم، از کرم دریا نگردد بیشکم. دا سمندر با د دې کرم نه کم نشي چې ما سره وکي. او د لکه ته د کرم یو سمندر د سخا او دا انسانیت او دا کرم او دا لطف و بخشش نه به سمندر کم و زیات کیږي نه، په خپل علي په هغه اثر نه غورځېږي. گفت دارم من کرم بر جای او، جامه هر کس برم بالای او. زمری ورته وی چې زه کرم کومه خو په ځای کومه، د هر چا جامې د هغه د قد مطابق څه کومه
کټ کوم. بالا بره ته وایي، خو دلته مراد بالا یو، یعنی د په قد مناسب زه جامې کټ کوم. هر چا سه د هر چا جامې د هغه د قد مطابق قطع کومه. خو دا چون کې ته محل لطف و کرم نه، نو تا سره کرم نه کومه. زمری غصه دی. گفت بشنو گر نباشم جای لطف. هغه ورته وی واوره که چېرې ځای د لطف نه وي، سر نهادم پیش اژدرهای عنف. زه د دې لوی سخت اژدرها په وړاندې زه سر ږدمه. عنف د لطف د رفق په مقابله کې رفق نرمۍ ته وایي او عنف سختوالي ته وایي. نو دی ورته وی گفت بشنو گر نباشم جای لطف، یا یو نسخه کې گر نباشد جای لطف، که د لطف ځای نه وي د مهربانۍ زما متعلق زما سره چې څه د خوښ یې هغه وکړه. ما خپل سر اژدها ته ایښی دی. اژدرها غټ ښامار ته وایي. من به وقت اوس ورته کیسه کوي چې زما عذر څه دی. سوی زمري ته وایي خو ګوره چل ورسره کوي. من به وقت چاش در راه آمدیم. دا ورته دروغ وایي. زه ګوره وایي دغه ساخت په وخت کې په لاره را روان وم سهار وختي، بار پیک خود سوی شاه آمدم، او خپل ملګري سره د پادشاه دربار ته راتلمه. با من از تو بهر تو خرگوشی دیگر، با من از بهری تو خرگوشی دیگر، جفت هم را کرده بودنان نفر. ما سره ستا دپاره یو بل خرگوش هم هغه کسانو یو ځای کړی و. یوازې زه نه وم، یو بله سوی هم تا دپاره را لېږلی و. موږ یې دوه تا ته را لېږلي وو. ان نفر نه مراد هغه ځنګلي ځناور دي چې نن یې تا ته دوه. شیری اندر راه قصد بنده کر. یو زمري په لاره کې د دې بنده قصد وکړو، زموږ مخې ونیوله. قصد هر دو هم رهی آینده کرد. د دواړو راتلونکو لارې ونیوله او قصد یې وکړو، په موږ یې حمله وکړه. گفتمش ما بنده شاهین شیم. موږ تاله راتلو، یو بل زمری راغی، موږ ته مخې ته ودرېږي، تاسو څه کوئ ودرېږئ. وی موږ ورته ویلې چې یاره موږ خو د شاهنشاه بندگان غلامان یو د بل زمري، او خواجه تاشانه که اندر گیم. موږ دواړه کهتر د هغه دربار کمزوري بندگان یو، صاحبان یو. تاش یار او دوست او صاحب ته وایي. پارسی کې دا په آخر د کلماتو کې چې راشي نو د هم معنا ورکړي. دا هم مثلا خواجه تاش یعنی هم خواجه. هغه دوه کسان چې په خدمت د یو خواجه کې دې ته خواجه څه وایي؟ خواجه تاشان. یا مثلا یو سړی وي شهرتاش، یعنی دا زما همشیری دی، داسې معنا ورکوي. خیلتاش هم خیل و هم قطار. نو دلته دا معنا ما وکړه خواجه تاشانې دا سویه ورته ویو چې منګه دواړه خواجه تاشان کمزوري د هغه درګاه یو. خواجه تاشان یعنی د خواجه دوه نوکران یو. گفت شاهنشاه کی باشد شرمدار. ازمری ویلې چې شاهنشاه څوک دی، وشرمېږه. پیش من تو یاد هر ناکس میار. د هر ناکس یاد ما ته مروړه، د هر چا یاد مکوه. هم تو راو هم شهت را بردارم. هم بتاوم بری دغه شاه او پادشاه وشلوم په منځ به دوه کمه. گر تو با یارت بگردې از درم. که د خپل یار سره زما د در نه لاړې، دا بله سویه دواړه تاسو زما په خدمت کې زه به م خورمه. ما ته به تاسو ځان وسپارئ. اول کې بر درم د دریدن نه دی، هم بتاوم ستا پادشاه به وشلوم، او دی بل کې درم یعنی د در زمانه. گفتمش بگذار تا باری دیگر روی شه بینم برم از تو خبر. دا سوی وی ما د غزمری ته ویلې چې موږ پرېږده چې یو پیرا روی شه بینم، د خپل پادشاه مخ ووینم او ستانه ورته خبر یوسم. زه به هغه خبر کم چې لار کې اوس بل زمری پیدا شوی دی او نور به تا ته دا وظیفه نه راځي. گفت همراه را گرو نه پیش من ورنه قربانی تو اندر کیش من. گفت وی غزمری راته وی چې دا ملګری دی ما سه ګرو او غاڼه کېده. نه ده نهادن نه ګرو نه ګرو کېک دا پاتې کا پیش من زما سره. ورنه کچره ته دا پرې نه دی خیر دی ته لاړ شه، دا بدلتی او ته به م راځې. ورنه قربانی تو اندر کیش من. کنی زمونږ په مسلک کې ته قربان یې، سر به دې کټ کېږي حلالېږي به. کیش مسلک و مذهب زما کې وی ازمری راته وی. لا بکردیمش
بسی سودی نکرد. یار من بستد مرا بگذاشت پرد. لا به کردیمش ډېر عذر زاری مو کړه، خوشامند مې ورته وکړې، خو فایده یې ونه کړه. ډېر زیات زاری مې ورته وکړه، هغه بل زمري ته فایده یې ونه کړه. یار من بستد، زما یار یې څه که واګسته، هغه من واګسته، مرا بګذاشت پرد، او زه یې یوازې پرېښم، هغه هم دې دپاره ویې لاړ شه هغه ته اطلاع ورکړه چې ته دومره هغه بل زمري نه یېرېږې چې نور به تا ته وظیفه نه راځي. بستده دا د ستاندن یا استاندنه د بل کس نه شیز اخیستلو ته څه وایي؟ استاندنه یا ستاندن یا ستانیدنه. او د دې مصدر استدن و بستدن هم راغلی دی. دلته د بستدن نه دی. یار من بستده، زما یارې واګسته، وینې و گرفتارې که او زه یې پرېښودم. ماندان همراه ګرو در پیش و، زما هغه بله سویه ملګرې چې وه هغه سره ګاڼه پاتې شوه، زمري لار کې هغه ونیوله، خون روان شو از دل بیخي شو. او د دغه یا دا بیهوشي و، خون روان شد از دل بیهوشي و، دلته بیخیش راغلی دی، تقریبا معنی یو شان راځي. وایي د هغه دا بیهوشه سمه بیهوشه شوه، د زړه نه وینې روانې وې، ډېره خفه او غصه وه، جګر خون وه، خو مجبوري وه هغه ونیوله. یاره مزفتی سه چندان بود که بعد، زما یارو ملګری چې و بله سویه چې وه، زف ډبلوالي ته وایي، چاقوالي ته وایي، د چاقوالي نه زما 3 برابر وه. اوس دله لالچ ورکوي زمري له، په څه طریقو یې دوکه کوي. هم به لطف و هم به خوبی هم به تن، لطف و مهربانۍ کې په ښایست کې په وجود کې زمانه سربم و، ښایستم و، ښکلم و، چالاکم و، هغه کې ځان سره ایساره کړه. بعد از این زان شیر این ره بسته شد، د دې نه وروستو د هغه زمري د وجې دا لار بنده شوه، دا پته وتړلې شوه، وظیفه به نوره تا ته نه راځي. حال ما این بود با تو گفته شد، زما حال دا تا ته وویلې شو. از وظیفه بعد از این امید بر، د وظیفې نه د دې نه وروسته امید پرېږه. بر د بریدن نه اخیستې، کټ کولو ته وایي. حق همې گویم تو را الحق مر، زه تا ته حق خبره کوم، رښتیا وایم، الحق مر، حق تراخه دی، اگر چې دا په تا ترخه لګي دا خبره، د حقیقت ماته وي. دا یو ضرب المثل یې پکې راوستو چې مشهور دی عربی کې، الحق مر ولو کان در، حق تریخ وي اگر که در ولی نه، مروارید او قیمتي جوهر ولی نه، خو هغه په سړي بد لګي که خبره ډیره قیمتي او د فایدې وي. گر وظیفه بایدت ره پاک کن، هین بیا و دفیان بے باک کن، که وظیفه دی په کار وي چې تا ته بیا د دغه ځنګل نه د ځناورو په خپل ټیم راځي، نو لاره پاکه کا. هین بیا، هین دا د اشارې په ځای کې استعمالیږي او د تنبیه د پاره راځي او د تاکید د پاره په تلوار. هین هلا بیا رازا و دفیان بے باکن، دغه بے باکا زمری دفع وکړه، هغه مړ کا، هغه زمونږ د لارې نه ختم کا چې بیا تا ته وظیفه راځي. باقي قصه به انشاءالله په راتلونکي درس کې کیږي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.